د علم نسبت کیږي ستاسو د علم سره مینه ده ستاسو د عالمانو سره مینه ده ستاسو د دیندارۍ سره مینه ده د دې وجه نه دا خلک د دغه جماعت سره وابسته دي او دا جماعت څه وسنۍ نه دی سنننې پرونې نه دی دا جماعت د صدو نه را روان دی په دې خطه کې د الله رب العالمین د دین د هغې دپاره خواري کوي محنت کوي جدوجهد کوي خو د دیني تعلیم او تربیت په امت کې فقدان راغلی دی نو همدغه جماعت و چې دا د یک انقلابي تحریک په شکل کې په دې خطه کې موجود و د انګریز خلاف یې جهاد کو مونږ د مورچو خلق یو مونږ د جهاد خلق یو مونږ د غزا خلق یو زمون جماعت او زمون تحریکی سلسله دا د څوک پات کړو نه لري مونږه نه د انګریز په وخت کې چرته په سر باندې بالټې کې ښودلی دی چې ځان د خلکو نه پټ کړو او نه مو بیا د دوی په دور حکومت کې په سرونو باندې بالټې کې ښودلي دي دا د الله نظام دی څوک په سر بالټې ګرځي او څوک په سر پټکې ګرځي زمونږ د پټکي شمله الحمدلله مخکې هم جګه وه اوس هم جګه ده خلک پټ مخ ګرځي ولې اول ورځ یو صحافي ته نه تپوس کې عمران خان صاحب ولې مخ پټوي خلکو ته چهره ولې نشي ښودلی څه دې داسې کړي دي چې د خلکو نه مخ پټوي تا به داسې نه وي چې سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں آپ تو خود گھبرا گئے ته ولې په سر باندې دغه پلپه ایږدې دغه توره ټوپۍ پرېږدې تا به خلکو ته نه وي چې یېرېږئ ما دا اوس ته د یری د وجې نه داسې کې جمعیت علماء اسلام الحمدلله هسکه غړی په هر وخت کې سیاست کړی دی مونږ کو امت ته د دینی تعلیم او تربیت ضرورت راغلی دی هغه د دارالعلوم دیوبند نه راواخله د امینیه دهلي نه راواخله د مظاهر العلوم سهارنپور نه راواخله د اکوړي د مدرسې پورې د کراچۍ د بینوي ټاون د مدرسې پورې نن الحمدلله په هر کلي او په هر قصبه او په هر قریه کې د قرآن د تلاوت انګازې خیږي دا د جمعیت علماء برکت دی په یو کال کې د جمعیت علماء په محنتونو باندې د پاکستان قوم ته 1 لاکھ د قرآن کریم حافظان په تحفه کې ملاو زه په فخر سره دا خبره کوم زه وایم د پاکستان په سیاسي وګړو کې ماته یو ډله داسې وښیې که نه چې د امت بچو ته د الله قرآن ښودلی وي د امت بچو ته دینداري ښودلی وي نن خو دا ورته تبلیغ محنت دی د هغې دارالعلوم دیوبند نه راوتلی یو دیني تحریک دی کوم دارالعلوم دیوبند چې د جمعیت علماء اسلام قائدینو یې بنیاد کېښودلی و جمعیت علماء د هغې نه راوتلی تحریک دی د دې وجې زما محترم ورونو هغه تحریک هغه الله زمونږ او ستاسو لاسو ته راوستلو د دې تحریک مقصد څه دی د دې تحریک مقصد دا دی مونږ الله دنیا ته رالیږلي یو د خوراک څښاک دپاره نه د خپلې بندګۍ او د خپل عبادت دپاره د الله بندګي او د الله عبادت صرف د 5 وخته لمونځ پورې محدود نه دی د الله عبادت او د الله بندګي صرف د کعبې د طواف پورې محدوده نه ده د الله عبادت او د الله بندگی صرف د رمضان شریف د 10 روزو پورې محدوده نه ده عبادت چاته ویل کی اتباع الشریعه فی سائر مجالات الحیات د ژوند په ټولو شعبو کې د الله د شریعت اتباع کول زه چې د کوم رب مخې ته په جمعات کې سر ټیټوم آیا د پاکستان په عدالتونو کې د هغې رب مخې ته سر ټیټیږي نه آیا د پاکستان په معیشت کې د هغه رب د نظام مطابق فیصله کیږي نه آیا د پاکستان په معاشرت کې د هغه رب د تعلیماتو مطابق د حیا او د پردې د هغې نظام شته نه بندگی او عبادت دې ته ویل کیږي چې ته خپل د ژوند د ورځې 24 ګنټې لمحې دا د الله رب العالمین په بندګۍ کې تېرېږي دا نه چې صرف د 5 منځونو 10 منټه راواخله
او په 24 غنټو کې 50 منټ لپاره ته د الله بندي او چې د جمعات نه بهر راوځي بیا د انسان بنده درنه جوړ شي د انسان بندگی نه د الله بندگی پورا دین کې پورا کامیابی ده زمون او تاسو په ملک کې مونږ چې د فرنګي خلاف جهاد کوو زمون پلارانو چې جهادونه او غزاګانې کولې رونو د دې وجې نه کولې چې فرنګي روډ نشو جوړولې یا هغه سکول نشو جوړولې یا هغه اسپیټال نشو جوړولې یا هغه ریلوے لاین نشو جوړولې یا هغه پل نشو جوړولې فرنګي چې کوم پل او کوم روډ جوړ کړی دی او کوم بلډینګ جوړ کړی دی زما استاد ټیکدارانو هغه کار هغه 50 کاله بعد په نړیدو باندې او د انګريزانو داغي چې کوم دینو په سونو کلونه وشو په خپل ځای باندې ولاړ دي د دې وجه موږ د انګريز خلاف جهاد نکو چې هغه موږ دلته پورونه او روډونه دا نشو جوړولې موږ دغه خلاف جهاد د دې وجه نکو چې د مسلمان په ځمکه باندې هغه د غیر نظام راوسته وو او دا نه چې د انګريز په وخت کې په موږ پابندي و دام نه چې په تبلیغ پابندي و دام نه چې په ذکر اذکار او د قران په سبق باندې پابندي و په هغه وخت کې دا پابندي نه و خو هغه د مسلمانانو اجتماعي نظام په خپل لاس باندې اخیسته و مونږه مشرانو د دې وجه نه د خلاف جهاد کو پاکستان چې کله په وجود کې راغی هغه نظام کوم چې د انګريز وو هغه په پاکستان باندې هغه شانتي برقرار پاتې شو نن د هغه نظام نحوست او سپیروالي ته ګوره کړه پاکستان وی دومره روپۍ قرضدار دی الله اکبر الله اکبر